صوبائی ناظم سابقہ صوبائی وزیر او بیا په تیره زه ستاسو په یاداشت کې یو خبر راولم چې تاسو ته پته ده چې د پېښور د دې BRT انجام څه دی. موږ او تاسو ټول ولیدل چې دا BRT په کومو حالاتو څنګه جوړه شو او څنګه روانه ده. زه چې دا کم شخصیت راغواړم د شورو نه زموږ او ستاسو دې ملګري د دې BRT خلاف عدالت تم تلو او هر ممکن کوشش یې کړو. ستاسو په دروند استقبال کې راغواړم مولانا امان الله حقانی صاحب. ये ज़रूरी ऐलान सुनिए। मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे साथी, हमने बहुत ज़्यादा तकरीबन 200 से ज़ायद कार्ड तकसीम किए हैं। मुझे मालूम नहीं था कि इतने ज़्यादा मीडिया के लोग आएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने अंसारुल इस्लाम के साथियों और नेशनल पार्टी के जो रज़ाकार हैं और दीगर पार्टियों के जो रज़ाकार हैं, मीडिया के जो लोग आ रहे हैं, उनके ऑफिस कार्ड चेक करके उनको स्टेज की तरफ, मीडिया के स्टेज की तरफ आने की इजाज़त दे। मीडिया के कार्ड ख़त्म हो चुके हैं, लिहाजा उनके अपने ऑफिशियल कार्ड जो हैं उन्हीं पर उनको यहाँ पर आने की इजाज़त दी जाए। बहुत मेहरबानी। मौलाना आ रहा है, 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 मौलाना आ रहा है। दुनिया से भागो, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। अवाम का समंदर भी साथ ला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, पस्टेज बांधे द PDM ډیرو درنو صوبایي مشرانو او په دغه عظیم الشانه جلسه کې شریکو د دغه صوبه خیبر پښتونخوا ډیرو غیرتمندو اوسیدونکو ځوانانو مشرانو، زه نن تاسو ته دا مبارکبادي در کوم چې انشاءالله د PDM چې کومه بیانیه ده او هغه ورځ 12 نکاتي بیانیه چې د PDM مشرانو قوم ته پیش کړې ده، هغه بیانیې نه دا ثابته شوه چې د دغه جلسه کې کوم عظیم الشان شرکت د دې بیانیې سره د قوم پوره اتفاق دی. زما وروڼو، تاسو ته پته ده چې نن پاکستان کې جمهوریت او د پاکستان د 73 آئین هغه خلکو هغې له مرۍ خفه کړې ده او د 73 آئین هسې برای نام دی. د پاکستان آئین او دغه رنګې جمهوریت زمونږ په دې ملک کې نن هغه قوتونو سیول مارشل لا لګولې ده چې هغه قوتونه د اصلي سیاسي جمهوري قوتونو نه هغه په خطر او په خوف کې دي او دا قوم دا خپل آزاد ژوند تېرولو ته نه پرېږدي، دا قوم ترقۍ ته نه پرېږدي، دا قوم مخ په وړاندې کېدلو ته نه پرېږدي. زما وروڼو، انشاءالله نن نه پس د PDM چې کومه بیانیه ده په هغې کې کوم شریک جماعتونه دي، زما هغه شریکو جماعتونو کارکنانو ته دا درخواست دی چې انشاءالله د دې بیانیې لپاره چې هر قسمه قرباني راځي، هغه قرباني به انشاءالله موږ تاسو مشترکه ورکوو او د دغه مصیبت نه او دغه لعنت نه او د دغه بهرنو قوتونو چې کوم راوستی حکومت دی، انشاءالله د هغې نه به ځان خلاصوو. زما وروڼو، تاسو ګورئ، صرف په BRT باندې د دې ټول د حکومت کارکردګي قیاس کوي چې دونه ناقصه کارکردګي یو منصوبه په دې 7 کالو کې شروع کړې وه او هغه منصوبه باندې نن دونه په مصیبت کې مبتلا دي چې د مرۍ اډوکې د ګلې اډوکې جوړ شوی دی، نه تېرولی شي او نه بار راویستلی شي. انشاءالله دغه قوم ته د دې کارکردګي هم پته ولګېدله، کشمیر هم خرڅ کو، د ملک اقتصادیات تباه کو، د ملک امن و امان تباه کو
او غریب سړی هغه نن خودکشو ته مجبوره دی د دغه ملک سفید پوشه سړی د هغه عزت یې هغه په خاورو کې ککړ کو ځکه چې نن هغه خلک چې هغې ټول عمر د سفید پوشۍ ژوند تېر کړی دی چا نه سوال نه دی کړی چېرته غلط کار یې نه دی کړی هغه خلک نن دی کرپشن ته مجبوروي هغه خلک یې نن سوال ته مجبوره کړل انشاءالله د دغه عوامي قوت په ذریعې سره به د دغه جمهوري قوتونو په ذریعې سره به او دام تاسو ته وایم چې په دغه پی ډي ایم کې هغه جماعتونه نه دي چې هغه نابالغه جماعتونه دي دا خپل شاته یو ډېر لوی تاریخ لري د دې جماعتونو تاریخ دا د قربانو نه ډک دی د دې جماعتونو تاریخ دا د جیلونو نه عبارت دی د دې جماعتونو قیادت او مشرانو هغې غټې غټې قربانۍ د دې قوم او د دې وطن دپاره ورکړي دي انشاءالله اوس به بیا د یو قربانۍ ضرورت وي د دغه غیر جمهوري قوتونو نه ځان خلاصولو دپاره د دغه قوم د ازادولو دپاره د دغه ملک د ترقۍ دپاره د دغه ملک دا د پرمختګ دپاره به انشاءالله بیا موږ په میدان کې یو او د دې مشرانو په قیادت کې به د هیڅ قسمه قربانۍ نه به انشاءالله دریغ نه کوو او موږ به انشاءالله د پی ډي ایم هر مشر چې موږ ته آواز وکړو انشاءالله د تن من دن سر نه به انشاءالله وتیر یو او دغه ملک دا به د دغه غیر جمهوري طاقتونو نه به انشاءالله ازادو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین